نن سبا خو مرګونه ډېر اسان شوي دي، نو چې مرګ سړي ته داسې وخت کې راشي چې څوک ترېنه نی خفه بس. نو چې کله دنیا کې ته څوک نی خفه، الله به تې هلته خوشحاله وي، هلته به تې الله خوشحاله یو بل د زړه نه انشاءالله چې معاف کړو. درود شریف ووایه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کمی زنانه چې کورونو کې دي نو هغوی دعا دپاره کښېنئ، د اواز خو اورئ، د دعا په دعا باندې امین ووایئ، ځکه امین چې دی ملایک هم امین وایي په دعا، او د چا امین چې د ملایکو د امین سره یو ځای شو نو د ده مخکني ګناهونه به معاف شي. او امین په خپله دعا ده. د امین معنی دا ده چې الله زما دا دعاګانې قبولې کړه، دې دا معنی دا په خپله هم یو دعا ده. نو اخلاص سره لاسونه اوچت کړه. اللهم یا الله، یا رحمن یا رحیم، یا حلیم یا کریم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا فاطر السماوات والارض، یا عالم الغیب والشهاده، یا بدیع السماوات والارض، یا من تطعم ولا يطعم عليك، يا من تجير ولا يجار عليك. اللهم يا رب السماوات والأرض، اللهم يا رب جبرائيل، ويا رب ميكائيل، ويا رب إسرافيل، ويا رب عزرائيل، اللهم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم يا ربنا ورب الملائكة والروح، اللهم يا ربنا ورب كل شيء، اللهم يا ربنا ورب السماوات السبع والأرضين، اللهم ارحمنا برحمك، اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم إنا نرجو رحمتك فأنزل علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نخشى عذابك فقنا عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك المحسنين، واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا مؤمنين ولا تجعلنا منافقين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وعملنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. یا الله په دې لویه ورځ باندې چې په دې باندې ته د معافۍ اعلان کې، د مغفرت اعلان کې، یا الله ستا دې بندګانو ټولو تا ته لاس اوچت کړی دی، او یا الله ستا نبي موږ ته دا ویلي چې هغه صادق او مصدوق دی چې الله فرمایي چې یو بنده ما ته لاس اوچت کي نو ما له د دې نه حیا راځي چې زه دا لاسونه خالي واپس کړم. یا الله زموږ لاسونه خالي واپس مه کړې رب. یا الله ستا د در نه سوا زموږ بل در نشته، ستا نه سوا زموږ بل ځای د غوښتو نشته، ستا نه سوا زموږ بل ځای د تمې او د امیدونو نشته. یا الله تا نه غواړو چې زموږ ایمان سلامت کړي. یا الله د ایمان د زوال نه مو ساتي، یا الله د ایمان د نقصان نه مو ساتي.
یا الله ایمان کې کمال پیدا کړي، ایمان هم کامل کړي. یا الله زړونو ته ایمان راولي او د هغه ایمان اثرات زمونږ په ظاهري اعضا او بدن باندې ښکاره کړي. یا الله د خشوع والا بندګۍ نصیب کړي. یا الله د خضوع والا بدنونه نصیب کړي. یا الله د کبر نه مو ساتي. یا الله د لویي نه مو ساتي. یا الله چا پورې د خندا او د استهزا نه مو ساتي. یا الله رب العالمین من کمزور یو، که دا خطاګانې رانه کیږي یا الله ته راته معاف. یا الله څنګه چې هارون الرشید باچا په حرم کې دا ویلیو چې یا الله موږ د ګناهونو عادت یو، او یا الله ته د رحم عادت یې، نو یا الله تا ته موږ هم وایو یا الله موږ د ګناهونو عادیان یو، او یا الله ستا عادت د رحم او د مغفرت، یا الله ته واسع المغفره، یا الله ته ارحم الراحمین. یا الله زموږ بخښنه وکړي، په موږ رحم وکړي. یا الله خطاګانې راته معاف کړي. یا الله زموږ په ګناهونو باندې پردې راواچوې رب. یا الله بې پردې کیم. یا الله رب العالمین دنیا کې هم را باندې پردې واچوې. یا الله ته تیر ذات ربه په موږ پردې راواچوې، او یا الله آخرت کې هم را باندې پردې راواچوې. یا الله زموږ ګناهونه زموږ خطاګانې یا الله چاته ښکاره مه کړي، او یا الله د عفو قلم ترې راکاږي. یا الله دا روجې رانه قبولې کړي، دا تراویح رانه قبول کړي، قیام اللیل رانه قبول کړي. یا الله دا تلاوتونه رانه قبول کړي، دا درسونه او ترجمې رانه قبول کړي. یا الله ستا دا ذکر او یاد رانه قبول کړي. یا الله یا الله که چا سره کم احسانات کړي لږ سم کړي، یا الله چاله روژه ماتې ورکړې، چاله اوبه ورکړي، یا الله تې رانه په ډېر څه قبول کړي. او یا الله اعمالو کې اخلاص پیدا کړي، للهیت پکې پیدا کړي. یا الله آخره خاتمه په ایمان جوړې کړي. یا الله د آخر خاتمې د لغزشونو نه مو ساتي، د آخر زمانې د فتنو او فسادونو نه مو ساتي. یا الله فتنې او ازمایښتونه ختم کړي. یا الله په موږ باندې د خوشحالۍ د ایمان ژوند راولي، د مسلمانۍ ژوند را باندې راولي، حقیقي اسلام هم زړونو ته راولي، حقیقي ایمان هم زړونو ته راولي، حقیقي د اسلام ژوند هم بهر نصیب کړي، معاشره هم د نیکو اخلاقو والا جوړه کړي، تمام بد اخلاقۍ هم د ژوند نه ختمې کړي. یا الله څومره چې د بد اخلاقۍ اډې دي، د منشیاتو دي، یا الله د فحاشۍ او د عریانۍ دي، یا الله ته په خپل قوت او طاقت سره ختمې کړي. او یا الله زمونږ د نوجوان نسل، د دې را روان نسل، یا الله ته د دغه بدونه حفاظت وکړي. یا الله زمونږ د دې مشرانو عزت وکړي. یا الله د دې مشرانو په ژوند کې خیر او برکت واچوي. یا الله څومره مسافرونه چې زمونږ بهر دي ربه او د حلالې ګټې دپاره تللي دي، یا الله ته د هغوی په ګټه کې خیر او برکت واچوي. یا الله ته حفاظت وکړي. یا الله مسافرو ته چې څومره مسلې دي یا الله تا ته معلومې دي، ته مسلې حل کړې ربه. یا الله ښایسته ژوند وله ورکړي. او یا الله رب العالمین د هغوی په نشوالي کې د هغوی د بچو، د هغوی د کورونو، د هغوی د اهل و عیال او د مال، یا الله ته محافظ او نګهبان شي، ته حفاظت وکړي. یا الله څومره بیماران دي صحتونه ورله ورکړي، صحت کامله عاجله ورله ورکړي، په هر قسمه بیمارۍ چې بیماران دي یا الله ته ورله صحت ورکړي، خپلې لاړې دارو کړي. یا الله څومره مړي د اهل اسلام شوي دي یا الله ته مغفرت نصیب کړي، ټولو له جنت الفردوس ورکړي. نږدې چې په دې ورځو کې کم مړي شوي دي، خان صدین حاجي صاحب دی، ګل لونګ حاجي صاحب، یونس خان حاجي صاحب، یا دلته نور کم زنانه وفات شوي دي، د چا بچي وفات شوي دي، یا الله د ټولو نامې اخیستل دا ګران دي. او یا الله تا ته ټول معلوم دي او تا ته هم لاسونه اوچت کړي، د ټولو مغفرت نصیب، جنت الفردوس له ورکړي. یا الله د ژوند خطاګانې ورته معاف کړي، د نیکو اعمالو پوره بدلې له ورکړي. یا الله دلته چې دا کم ماشومان ناست دي یا الله دا ماشومان د خپل مور او پلار دپاره د سترګو یخوالی جوړ کړي، د دوی صالح تربیت وکړي. یا الله زموږ د دې ملک نه دا د فرقواریت سوچ ختم کړي، دا د نفرت سوچ ختم کړي. یا الله موږ یو مسلمانان جوړ کړي، په یو کلمه هم راجمع کړي، یا الله په یو قرآن هم راجمع کړي. یا الله یا الله ستا په توحید هم راجمع کړي. او یا الله دا کم نور نامې چې ځان له ایښې دي یا الله د دې په ځای باندې موږ مسلمانان جوړ کړي، موږ ایمان والا جوړ کړي. یا الله دا نفرتونه ختم کړي،
د علماو د منځ نه نفرتونه ختم کړي او یا الله د عوامو د منځ نه نفرتونه ختم کړي. یا الله د حرمین شریفینو حفاظت وکړي، ته محافظ او نگهبان شي. یا الله د ټولو عربو حفاظت وکړي. یا الله زمونږ د دې ملک حفاظت وکړي، د پاکستان حفاظت وکړي، د سرحداتو حفاظت وکړي. یا الله زمونږ بادشاهان صالح او نیک عمله کړي. یا الله ته صالح او نیک عمله کړي. یا الله ستا نه یریدونکي جوړ کړي. یا الله د عوامو د حقوقو ادا کوونکي جوړ کړي. او یا الله زمونږ په دې ملک کې امن راولي، اطمینان او خوشحالي راولي. او یا الله دا بدامنۍ دا سیلاب ختم کړي. یا الله زمونږ مالونو زمونږ جانونو د دې ته حفاظت وکړي، زمونږ د کورونو حفاظت وکړي، زمونږ د عزتونو حفاظت وکړي. او یا الله رب العالمین د چا چې په زړه کې څومره دعاګانې دي یا الله هغه دعاګانې قبولې کړي. او یا الله رب العالمین یا الله رب العالمین د غزې د مسلمانانو حفاظت وکړي، د غزې مسلمانانو ته یا الله فتح او کامیابي نصیب کړي، د حماس مجاهدینو یا الله فتح او کامیابي ورکړي. یا الله امریکا او اسرائیل چې ستام دشمنان دي او د ټول امت مسلمه دشمنان دي، د بیت المقدس دشمنان دي، یا الله د مکې او د مدینې دشمنان دي. یا الله ته دغه ظالمان یو په بل باندې مسلط کړي. او یا الله مظلوم فلسطینیان د دوی د دې ظلم نه بچ کړي. نورو ملکونو کې د کشمیر مسلمانانو له یا الله فتح او کامیابي ورکړي، ته حفاظت وکړي. نورو ځایونو کې چې مسلمانان مظلوم دي یا الله د مظلومیت نه یې راوباسي. او یا الله د دغه ظالمانو د پنجو نه یې راوباسي. یا الله رب العالمین حفاظت هم وکړي، د هر شر نه حفاظت وکړي، د ټول مخلوق د شرونو نه حفاظت وکړي. یا الله زمونږ د مساجدو حفاظت وکړي، زمونږ د مدرسو حفاظت وکړي، زمونږ د مرکزونو حفاظت وکړي. یا الله د هر طرف نه ته محافظ او نگهبان شي. او یا الله د خیر فیصلې راولي. یا الله د عذابونو او د پریشانو د فیصلو نه مو ساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.